أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا أقسم قسم أجتوما بهذا البلد ددي خار وأنت أو إيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو حل بهذا البلد را داخل شوی ایدی خار کی والد او قسم دے دا والد وما ولد او داغ دا اولاد لقد خلقنا الانسان البتا پتحقیق منگا پیدا کرے دے انسان فی کبد مشقت کی ایحسب ولی انسان دا گمان کئی اللہ یقدر علیہ احد ہرگز بقادر نشی پد باندی سوک یقولو او دیوئی اہلکت مالا لبدا ما ہلاک کرو ډیر مال ایحسب آیا دے خیال کئی علم یرہو چن دے قتل دے احد ہچام علم نجعل لہو آیا ندی جوڑ کری منگا ددا پارا عینین دوسترگی ولسانا او جبا وشفتین او دوشندی وهديناه او منغا وخود لدتا النجدين دولاري فلاقتحم العقبة بس دے داخل نشو سخت گزرگاتا وما ادراک ما العقبة او آیت تاسو تچا ویلی دی چی دا سختی دا سخت گزرگا سشے دے فک رقبہ دا 60 آزاد ولدی او اطعام یا خوراک خورولدی فی یوم پداس ورس باندی زی مسغبت دلوگ ورس یتیمن ذا مقربت داسی یتیم باندی چی اغسطا قریبوی مسکینن ذا متربتن یا مسکین چکم خاکالو دوی ثم کان من الذین آمنوا بیا آغ خلقو کی چچا ایمان روڑو وتواصوا بالصبر او یو بلتے د صبر وصیتو کو وتواصوا بالمرحمہ او یو بلتے د رحم وصیتو کو اولئک اصحاب المیمنہ امدغ خلق دخلاص والدی والذین کفروا بآیاتنا او آغا خلق چکمو زمونگ د آیاتونو انکارو کو
هم اصحاب المشأمه دغه خلق د ګس لاس والدي علیهم نار مؤصده په دای باندې اور بند کړي شوی دی. د دې سورت نوم سورت البلد دی. اولنی آیات کریمه نه دا لفظ راغسته شوی دی او دا مکی سورت ته او د دې نمبر چې دی 35 نمبر دی. یو رکو د پک یو شل آیاتونه دي. د عربی ژبه کې د لا مطلب دا دی چې نه خو مونږ دلته ویل کنه چې لا اقسم نو د لا معنی مونږ نه کانو. عربی ژبه کې دا قاعده ده چې کله د قسم نه مخکې لا راشي نو لا بچ دې د دې ترجمه به نه کیږي، لا به هم داسې پریدو. صحیح شو؟ نو د لا معنی مونږ نه کوو. اقسم قسم زوجتما بهذا البلد پدی خار باندې د لا معنی دلته مونږ نه دا کړی. صحیح شو؟ بهذا البلد د دې خار دینه خار نه مراد مکه مکرمه ده چې په کوم ځای کې قرآن پاک نازل شوی دی. وانت او اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو حلم بهذا البلد را کوشوی دی خار کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت په دی خار کې شوی او د پیدایش نرستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 53 کال په دی خار کې اوسېدلی به هجرت کو مدینی طیبه ته تشریف یوړو او التا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لس کال په مدینه طیبه کې تیر کړ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوټل عمر چې کوم هغه 3 کالو. او دویم تفسیر چې دی د دې آیات دا کوي چې تاسو د پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو د پاره دا حلال کړی شو دا خار په مکه مکرمه کې جنگ جګړې دا حرام وي، فتنه فساد او خکار کول د زناورو وجل تر دې پورې چې د ونو کټکولم چې دی په مکرمه کې چې دی دا منع دي. تمه هجری کې د نور راختونه والا تر مازیګره پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دا جنگ چې دی دا حلال کړی شو. علت لی ساعتا من النهار ما دا پار اللہ تعالی دا ورځې د یو حصی دا دغه حلال کو. وما والد وما ولد او قسم دی د والد او هغه څه چې هغه نه پیدا دي. بعض حضرات فرمایي چې د والد نه مراد حضرت آدم علیه السلام دی او د ما ولد نه مراد دغه اولاد دی. خو بعض حضرات فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام د پاره دی کې تخصیص نه دی ځکه چې دی کې پیرین هم راځي حیوانات هم راځي او د کائنات کې چې دی هر یو مخلوق نه چې دی خپل بچی چې دی چې پیداویږي ټول بس دغه باندې چې دی قسم خوړلې دی. او دا خبره ما تاسو مخکې کړې وه چې بغیر الله باندې قسم چې دی ما سوا د غیر الله نه قسم خوړل من حلف لغیر الله فقد اشرک. چا چې په غیر الله باندې قسم وخوړو په تحقیق سره چې د شرک کو پیغمبر کعبه پي مور زوی دا ټول غیر الله دي. دای په قسم نخري خلک وای کړه ستای د مور په سر قسم ستای د پلار په سر قسم نو دا شرک دی دا بنه وای. او الله خو الله دی نو الله د پر غوښیدې څه قانون او قاعده نشته دی الله باندې هو قانون نه لاګو کیږي. تاسو ته ما مخکې ویل نو هغه قسم د ارسه خوړې شي. قد خلقنا الانسان فی کبد البته تحقیق مونږه پیدا کړې د انسان په مشقت کې. انسان ته په هر یو ځای کې مشقت او چتول وي
کله بیمار وي کله تندرست وي کله وږی وي کله چې دی تږی وي کله ګرمي کیږي کله یخني کیږي امام اصمعي رحمت الله علیه د لغاتو چې دی ډېر غټ امام تیر شوی دی هغه خپلو شاګردانو ته وي چې عش موسرا ان شئت او معسرا لا بد فی الدنیا من الهم چې زندگی تیره کوي مخکینی آیات شان نزول دا چې په مکه مکرمه کې یو ډېر غټ چودري اوسېدو کنیت ابو الاشد او نوم اوسېدو ورو پهلوانو د بددي اوخ سرمن د خپې د لاندې کېخوا او خلکو ته به وي چې دا راکاږئ اته لس کسان به چې دی ولګېدل او دنه به اسرمن چې دی دا نشو خلاصولی اسرمن به چې دی ټوکړي شو خو د دا خپې سره چې کوم اسرمن به وه هغه به هغې ونه خوځوله او الله تعالی دله مال هم ډېر زیات ورکړی او د به د مال د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلاف خرج کولو نو الله تعالی فرمایي ايحسب آیا د خیال کوي لن يقدر عليه احد چې هرگز به په د باندې سو قادر نشي یقول دی وی اهلکت مال اللبدا ما هلاک کو ما خرج کو مال ډیر د هلاک مطلب دا دی چې ډیر مال می خرج کو ايحسب آیا دې ګمان کوي چې نو ویني ما څوک چې دې بچ دې په کم خفیه تور باندې چې دې مال خلکو لور کوي پروپاګاندا کوي الله واخ ورته ګوري کنه او به کین او فخر کوي چې ما دومره مال چې دې د اسلام خلاف خرج کو دومره مال می خرج کو الله تعالی مال در کړی دی دا څه په خزي کې ولګاوه الټه ته د الله تعالی د پیغمبر مخالفت کې دا مال ته لګي دې د پاره الله تعالی چې د قرآن مجید کې ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین بشکا فضل خرچ چې دی هغه د شیطانانو ورونه دي مخکې فرمایي علم نجعل له عینین آیا مونږ نه دي جوړ کړی تا د پاره دوسترګي الله تعالی د خپل نعمتونو قدر تا ته بیانوي دستورګو قدر چې دی هغه وډون سره وي ولسانا او جبه مونږ د درکړی تا د پاره د خبرو کولو د پاره د دې قدر چې دی ګونګي سره دی چې الله تعالی جبه درکړی دا اظهار ما فی الضمیر په کولې شي دا د الله تعالی ډیر غټ نعمت دی وشفتین او دوا شونډي دا شونډي چې دی کړه د دینه بغیر بنده چې دی ابو او امي نشي ویلې د شونډو نه بغیر د انسان دا شکل بسنګ وي نو دا د الله تعالی ډیر غټ نعمت دی او الله تعالی تاسو ته خپل نعمت قدر تاسو ته خی چې وګورئ وهديناه النجدين او مونږ رهنمایي وکړه د دوه سخت لارو کې یو تفسیر خدای چې د خیر او د شر دینه مراد دی یو لار د خیر او بل د شر مونږ د عقل ورکو پیغمبران مو راواستول کتابونه منازل کړ او هر دور کې مو د حق आवाज اوچت کو او د جنت لار شو د دوزخ لار شو د خیر لار چې د جنت ته د شر لار چې د دوزخ دی او دویم تفسیر د نجدین نه داله د مور سینه دا چې څنګه معشوم پیدا شي نو هغه چې د پیسکل شروع کی دا د چاویلی نی چې ستا خوراک دلته دی زینه خورا اچرته کالج مالج کې دا سبق نی ویلې چا ورته ویلی نی دا الله تعالی دا په فطرت کې چولی دي فلقتهم العقبه بس دې اون خطو مشکله غره باندې چې دې اون خطو وما ادراک ما العقبه او تاسو ته چا ویلی چې مشکل غره ډېرې چې دا غس شي دي فک رقبه دا آزادول دي دا سټو یعنی غلامان آزادول دي څنګه چې په یو مشکله لار باندې تک چې د مشکلی دشوار لار وي
او پاغي باندې یو انسان چې د خيجي غرونو علاقو والا خلکو ته پته تاسو ته بدا پته نو دغه شان چې د کته د 60 آزادې غلام آزادې کنه نو دا انسان باندې راشي ګران ورته پروزي دا کار د الله تعالی لار کې خرج کول او غلامان آزادول وینځي آزادول دا چې دی یو ډیر نیک کار دی خدا هغه کس کولی شي چې کوم چا سره د رب تعالی توفیق وي او الله ولا همت ورکړي او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا خوراک راول دي د لوګي په ورځ کې چا باندې یتیمن ذا مقربه هغه یتیم چې کوم ستا قرابت داری قریب وي یو چې دغه یتیم وي او بل چې د ستانیز دیواله وي رشتہ دار دی وي نو دې کې ډبل ثواب شو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه کړي چې زه کله نفلی صدقه کوم ما چې کوم مخکې خاوند ابو سلمہ دغه بچو له زور کوم ځکه چې داغه پلار چې د سجادات نه دی پرېخي نو ماته به د دې ثواب ملاویږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تا ته به ډبل ثواب ملاویږي یو د صدقې او دویم د صله رحمی او مسکینا ذا متربا یا هغه مسکین چې کوم خاک آلود وي په خاوره کې لت پت وي او بیچاره وي او دومره اوږې وي چې ودرېدم نشي په خاوره کې پروتي د دې دا مطلب بیانېږي چې را د اچولو د پاره ورسره چې د صادر مادرم نیوي چې ځان ته بزمه کوا چې چې ټایم ورسره نیوي دومره غریب وي مکان من الذين امنوا بیا هغه غلامان وینځي آزادون کې یتیمانانو باندې چې د خوراک کوون کې مسکینانو باندې خوراک کوون کې د هغه خلکو نه دي چې کوم خلکو ایمان راوړي دي ځکه چې د ایمان نه بغیر نیکی نه قبليږي وتواصوا بالصبر او یو بل ته وصیت کوي د صبر چې تکلیف ملاو شي نو صبر وکي وتواصوا بالمرحمه او یو بل ته د رحم چې دغه وصیت کوي چې غلامانو باندې رحم وکړي په ماشومانو شفقت وکړي د مشرانو عزت وکړي او په ټولو مخلوقاتو باندې شفقت وکړي اولئک اصحاب المیمنه هم دغه خلق دي د خلاص والا چې چاته به نامه اعمال په خلاص باندې ملاويږي والذین کفروا بآیاتنا خلق چې چا کفر کړي زمونږ د آیاتونو انکار کړي زمونږ د آیاتونو هم اصحاب المشأمه د خلق دي د غس لاس والا د ته بنامه اعمال په غس لاس ملاويږي الله تعالی دی ونه مونږه محفوظ کی علیهم نار مؤصده په دای باندې با اور بند کړي شوی وي دای بچی دې اور تواچولې شي او دروازې بور باندې بند شي الله تعالی دې مونږه د کفر او د شرک او د بد اعمالونو نه په امن او امان کې وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين